وبارك وسلم وصل عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم سامعین، نن سفر المظفر د میاشتې 25 تاریخ ته، یعنی د سفر میاشت تقریبا په ختمېدو باندې ده. هر میاشتې او هر موقع په مناسبت سره څه واقعات دي، د هغې د وجې نه هغه وخت مشهور شي، زمانه مشهور شي، د مکین په وجه مکان مشهور شي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته د راتلو نه مخکې نشانې داسې چې د هغه نشانو د ښکاره کېدو سره دا خبره واضحه وه چې دنیا کې څه تبدیلي راتلونکې ده، دا نظام بدلېدونکی دی، دا حالات بدلېدونکي دي. مثال په طور اصحاب الفیل، قرآن مجید کی سورہ فیل کی قصه ذکر ده، هادیانو والا قصه د ابرهه قصه چې کومه ده هغه هم د نبي اسلام په ارهاصاتو کې راځي. معجزات کوم چې د حضور علیه السلام د نبوت د اظهار نه مخکې دي، عظیم واقعه. نور د حضور علیه السلام د والدې محترمې مختلف قسمه خوبونه لیدل، حالات لیدل، هغې هم په دې باندې دلالت کوو چې یاره دنیا حالات بدلیدونکي دی. حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه مشهور صحابي رسول، هغه د ایران نه سفر کوي او مختصر الفاظو کې مبدا واقعه د خپل پلار نه تختی. حکیم مستدرک کې واقعه تفصیلا ناغسته ده او پلار یې دا غځه د یو غټ خاندان سره یو جاگیردارو او کم آتشکده کې بچې د ایران اور بلیدو د هغه آتشکدې مشر او نگران چې و نو هغه به خپل په قوم کې یو غټه هستي و، هغه د پلارو د عبدالله بن د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه واقع د هغه پلار د پارس سره د هغه تعلق و. هغه بیا مختلفو راهبانو سره ملاویږي خو آخر کې ورته کوم راهب ورسره ملاو شو هغه ورته وایي چې د دنیا د حالات بدلېدونکي دي، ته مدینې منورې ته ځان ورسوه. په هر حال دا مختلف قسم واقعاتو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په سفر باندې دل شام ته، هلته ورسره یو راهب ملاو شو. هغه ته مکه کې غوسنۍ واقعه نه ده راغلې. هغه ویل نه ده، وایي داسې محمد نوم یې دی، هغه خو د نبوت اعلان نه دی کړی صلی الله علیه وسلم. هغه نه ده چې واپسې کې راغی ته معلومات وکړو، بس د حضور علیه السلام د نبوت د اظهار دغه ورځې د اعلان. نو مقصد نه دا دی څنګه چې د نبي اسلام د دنیا ته د راتګ نه مخکې مختلف قسمه نشانې واقعات
دې په دې دلالت کوي چې نبی آخر زمان دنیا ته راتلونکی دی. دغه رنګې حضور علیه السلام چې څنګه د دنیا نه سفر کوي، د دې سفر نه مخکې هم داسې واقعات او داسې علامې به مخې ته رالي چې د هغې نه به پته لګېده چې حضور علیه السلام د دنیا نه تشریف وړي. مثال په طور دا صورت چې کله نازل شو، اذا جاء نصر الله والفتح، چې کله د خدای مدد راشي، مکه فتح شي او ته خلک ویني چې جماعتونه به په اسلام کې او په دین کې داخليږي، نو ته بس تسبیح وایه او د خدای حمد کوه. الله تعالی تواب الرحیم دی. در منصور کې ذکر کوي امام جلال الدین سیوطی رحم الله، دا روایت ذکر کوي چې حضور علیه السلام جبرئیل امین ته فرمایي، جبرئیل امین وای ما ته خو د دې آیات نه څه بل یو خوشبو یو بل اشاره ما ته معلومه شوه. دا خو خدای پاک ما ته وایي چې خلک په دین کې داخل شو، مکه فتح شو، جماعتونه بس تسبیحات وایه، ذکر تکارو وایه. دا نو چې جهاد کوه، بل څه مخکې وایي جهادونو نه ده، تبلیغ کوه، خبره ورسوه. اوس ما ته وایي تسبیح کوه، دې نه خو ما ته بل څه اشاره معلومېږي. وایي هغه اشاره دا ده چې ما ته خپل مرګ معلومېږي چې زه وفات کېږم. جبرئیل علیه السلام ته عرض کوي، وایي محبوب علیه السلام وللآخرة خیر لک من الاولی، ستا لپاره آخرت د دنیا نه ښه دی، ستا لپاره آخرت د دنیا نه ښه دی. نو حقیقت دی چې کله مکه فتح شه، د فتح مکې په موقع باندې 10,000 صحابه دي، 2,000 بیا په دغه عین ټیم کې مسلمانان شو. په غزوه حنین کې 12,000 صحابه دي، او بیا 2 کاله پس حضور علیه السلام حجة الوداع راځي، نو صحابه کرام په حج په موقع باندې صرف 1,24,000 دي. حقیقت ته چې په دې لږه موقع کې، په دې لږه موقع کې څومره خلک مسلمانان شوي دي، څومره خلکو ایمان راوړی دی. چې 10,000 صحابه دي او بیا 12,000 کېږي، او بیا کال دوه کې 1,24,000 کوم به دومره صحابه په حضور علیه السلام سره په حجة الوداع اخیری حج کې نبی علیه السلام چې کوم حج کړل په هغې کې ملګري دي. په هر حال دا د سفرې د میاشتې دا 25 تاریخ نه تقریبا د حضور علیه السلام په بدن کې تکاوټ او دا شروع شو. په دې اخیری سفرې په دې اخیری ورځو کې نبی علیه السلام جنت البقیع ته لاړ، هغو ته سلام وکړو، او د سلام نه وروسته ورته حضور علیه السلام فرمایي، وای اے اهل قبور، ستاسو لپاره ستاسو د قبرونه مبارک شي. دنیا ته فتنې راتلونکي دي، مسایل راتلونکي دي، او دا قبرونه ستاسو لپاره ډېر زیات ښه دي. هغه وخت کې ورته حضور علیه السلام فرمایي قسم قسم مسایل راتلونکي دي، او د ستاسو لپاره د قبرونو دا ژوند چې دا ستاسو لپاره ډېر ښه دی. چې کله حضور علیه السلام واپس کور ته راځي، بدن کې تبه ده، تکاوټ دی. تقریبا د میاشتې مشهور قول مطابق 28 تاریخ ته، بیا د دې میاشتې 28 تاریخ ته د شورو ورځ ده، او د هغې نه حضور علیه السلام بیماري شروع شوه. دا تقریبا متواتر 14 ورځې حضور علیه السلام بیمار دی، د 11-12 ورځې. دې کې مختلف واقعات راغلي دي. حضور علیه السلام د بیبیانو ټول اجازت واغست، حالانکه خدای پاک هغه ته حکم کړی چې تؤوي من تشاء منهن وترجي الیک من تشاء، چې څوک ځان ته نږدې کې او که لرې کې ستا خوښه دی. محبوب علیه السلام په تا باندې مشهور قول مطابق نبی علیه السلام باندې عدل فرض نه و په دې کې، بیبیانو باندې خو بیا هم نبی علیه السلام عدل او انصاف کو. ټول نه اجازت واغستې، لکه ستاسو خوښه زه بیمار یم، زه به نور د حضرت عایشې صدیقې رضی الله تعالی عنها د دې کره به پاتې شم. هغو ته اجازت ورکړو، ټولو به زموږ طرف نه هېڅ قسمه اعتراض نشته، خبره نشته. حضور علیه السلام هلته پاتې شوی. بیا په دې کې داسې مقرره چې حضور علیه السلام مسجد نبوي د حضور علیه السلام کور خو بالکل متصل دی، لکه څنګه چې روضه مبارکه ده، دغه روضه مبارکه د عایشې رضی الله عنها حجره وه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په دغه موقع باندې تقریبا 19 منځونه حضور علیه السلام په 19 منځونو کې شید نه ښکاره شوی. بیماری و به دومره زیاته شوه، تبه بیماری چېرې د هغه بیمارۍ د وجې نه به حضور علیه السلام بهر ته نه شو راوتی، او وی مرو ابا بکر فلیصلي بالناس. مور مې ته حضور علیه السلام فرمایي عایشې
لاړ خلکو ته حکم وکړه چې ابوبکر ته ووایه چې مونځ وکړه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه رقیق القلب په زړه ډېر زیات نری دی، انتهایی دغه او جړه او دا ور ډېر زیات ضرور دی، او ستا په جدایي کې خو هغه چرته دا برداشت ونه کړي. کما ورته ووایي هغه نشي بل چاته ووایه. نبی اسلام بیا دوباره وایي مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر رضی الله عنه ته ووایي چې مونځ وکړي. په درې پیرو ته حضور اسلام داسې هغه غصې اظهار وکړو. وزه ته چې ابوبکر ته وایي دې کې خلافت ته اشاره وه چې زه خپل خلیفه کوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ، حضرت ابو صدیق رضی الله تعالی عنہ مانته ته مخکې کېږي دا ولس بندونه د حضور اسلام په عدم موجودګۍ کې دا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ادا کړی. دې کې مقدس هم راغلا بخاری شریف حدیث ته بخاری رحم الله ذکر کړي. ابوبکر صدیق رضی الله عنہ مخکې شعر ولاړ له نبی اسلام سو د خپل حجرې مبارک نه اور داسې پراوتو شو، او چې کله ابوبکر چې په مانځه په دوران کې ولید، په مانځه کې ابوبکر په شاته شو. حضور اسلام وایي مونځ کوه هغه په هغه مقام باندې. نبی اسلام ته بیا وایي ابوبکر ته ولې په مانځه په دوران کې شاته کېږي ماته دې ځای پرېښو. وای ما کان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلی الله علیه وسلم. وای زمانه لپاره د ابوبکر لپاره د ابن ابي قحافه لپاره دا جایز نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه موجود یو د مخکې مونږ کوما. عین د مانځه په دوران کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حضور علیه السلام ته شاته شام مسله چې راغی ودا پرې خوله. په هر حال دغه مقام دی بیا مختلف قسم واقعات راغلي. حضور علیہ السلام بخاری شریف روایت ته باب وفات النبی صلی الله علیه وسلم کې حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها حضور علیہ السلام هغه ته وی بچیا ډیر زیات محبت او سره ټول بچی د حضور علیہ السلام وفات شي دي بچوندانا سیدا فاطمه رضی الله عنها د حضور علیہ السلام له وروسته وفات شوی دا. وی بچیا خبره کوم غوښتو ته د پټه خبرو پر بس په جړا شو. بیا وتا سو خروستو بیا وی بچیا خبره کوم. حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها په خندا کېږي. رستو بیا ته پوښتنه ده فاطمه تا د حضور علیہ السلام څه فرمایلی په وخت کې؟ وای په اولنی پیر ما ته حضور علیہ السلام په وخت کې فرمایل چې فاطمه بچیا زما د اخیری وخت د دنیا نه سفر کوم، زه رخصتېږم او زه زمانه برداشت ونه شو، زه په جړا شو. او بیا په دویم پیر وی تا ته وی په دویم پیر ما ته په وخت کې دا وی چې بچیا زما په خاندان کې به د ټولو نه اول مرګ چې هغه به تعالی راځي او زما سره د ټولو نه اول ملاقات به زما سره ستا کېږي. اوس په دغه خبره اورېدو زه خندا شوم، خوشحالي شوم چې په مرګ مې څه کار نشته، خو چې د خپل بابا جان سره مې زر ملاقات وشي. او ماله مخکې به عقل وشوه د حضور علیه السلام د وفات نه شپږ میاشتې پس، تقریبا شپږ میاشتې پس حضرت فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها روزې میاشت وه رمضان شریف چې هغه وفات شو، دنیا نه سفر وفرمایه. په هر حال دغه واقعه نور حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ راضي په جیب کې میسواک د حضور علیہ السلام او تغیر د په محبت باندې سي کوي. عائشہ رضی الله تعالی عنها میسواک راځي حضور علیہ السلام نو ورګي، خو چې کله سخت نو په خپل کې نرمي ولا بیا ولا ورګي، او حضور علیہ السلام په هغه مقابله میسواک چې دغه استعمال کو. او مور بي فرمایي عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها چې د حضور علیہ السلام دومره تبدا دومره تکلیف ته وجه دینه مخکې زما یو تصورو څوک په بیمار شو یاره مې دا چې د ډېر ګناهګار دی ځکه ډېر په مخه نه جوړ کېږي. اصل ذهن کې مې دا یو خبره پرته چې دا ګناهګار دی څو په مخه بیماریږي. خو ما چې د حضور علیه السلام بیماري ولیده نو ما ته پته وشو زما کوم نظریه چې جوړه شوه کوم تصور چې زما جوړ شوی هغه تصور ختم شو چې حضور علیه السلام باندې دومره تب او دومره تکلیف دی نو دا خو د ګناه خبره نه ده، بلکې دا الله تعالی د درجات بلند کولو لپاره دا په مختلف دغه باندې الله جل جلاله په خپل نیکانو خلقو دا امتحانات او دا راولي. په هر حال دا دونه دیارلس ورځې تقریبا په دې کې تېرې شي د حضور علیه السلام په بیمارۍ کې، او په دغه موقع باندې حضور علیه السلام په مبارکې چې دی هغه داسې یو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه بل حضرت فضل بن عباس رضی الله تعالی عنه نه او حضور علیہ السلام په هغه باندې لاس مبارک خو دی دا په وګو باندې او جمعه ته راځي داسې چې هغه
صحابي وي شاغړې دسې قوم خپې نوم چکېږي، خپې په ځان پسې داسې راکاږي او په هغوی لاس اچول بیا د جمعې په مانځه کې شریک کېږي. بیا آخري وخت کې چې کله حضور علیه السلام د 12 ربیع الاول باندې نه مشهور قول مطابق څنګه د حضور علیه السلام پیدایش په 12 ربیع الاول باندې شوی دی، داسې د حضور علیه السلام وفات د حضور علیه السلام د دنیا نه تلل چې دی هغه هم په 12 ربیع الاول باندې شوی دی، د پیر ورځ ده. او بیا آخري الفاظ د حضور علیه السلام دا دي چې الصلاة وما ملکت ایمانکم، آخري الفاظ. بیا اللهم بالرفیق الاعلى. د مانځه متعلق حضور علیه السلام وایي آخري الفاظ دا دي، وایي د مانځه خیال ساتئ. دنیا نه چې رخصتېږي نو حضور علیه السلام په دغه موقع آخري وصیت کوي. ګوره دا ډېر اهم خبره دی. هغه سړی هغه خبره کوي چې یاره د هغې نه بیا خلاصی نه انتهایی اهمي. نو حضور علیه السلام څه فرمایي؟ الصلاة وما ملکت ایمانکم. د مانځه خیال وساتئ، د مونځ پابندي وکړئ، د مانځه خیال وساتئ. وما ملکت ایمانکم، او د خپل غلامانو نوکرانو د هغو سره ښه سلوک کوئ. خپل کوم وخت کې غلامي وه، غلامان به وي، د خپل غلامانو سره د خپلو وینځو سره د دې سره ډېر ښه سلوک کوئ. چا باندې ظلم زیاتی دا چې دی دا مه کوئ. حقیقت دی چې هغه د حضور علیه السلام هغه وجه وه چې په هر موقع باندې اسلام اصل کې د غلامۍ هغه تصور چې انسان د غلامي دا تصور اسلام یو قسمه ختمو. نو په مختلفو موقعو قسم دی خوړلی غلام آزاد کا، زهار دی کړلی غلام آزاد کا، قتل خطا نه شوی دی غلام آزاد کا. په مختلفو موقعو نبی علیه السلام په باب چې چا غلام آزاد کو دومره ثواب دی دومره ثواب دی. سو تقریبا غلامي ختمه شو، دا اسلام هغه غلامي تقریبا ختمه کړه. او آخري الفاظ د حضور علیه السلام دقه شو بیا چې د خپل غلامانو د دې سره ښه سلوک کوئ او د مانځه خیال ساتئ. داسې دا یوه خبره چې یاره د مانځه خیال ساتل دا د حضور علیه السلام په آخري وصیتونو کې راغله. نو کوشش کول پکار دی چې یاره مونږ دومره اهم عبادت چې د حضور علیه السلام د دنیا نه پرده نشیني کول، پرده فرمایل، او په هغه موقع باندې چې نبی علیه السلام د ټول نه اهم خبره کوي نو د مانځه وصیت کوي. نن موږ څومره د مانځه پابندي کوو، څومره هر څه کس ځان ته سوچ او فکر وکړي، څوک د خوب دپاره، څوک د آرام دپاره، څوک د یخنۍ ګرمۍ دپاره، څوک د نورو خبرو دپاره. څومره مونځونه زموږ نه خراب شي، څوک د دنیا د کاروبار کې موږ لګیا یو. نو کوشش کوئ چې یاره د مانځه پابندي وکړئ. حضور علیه السلام هغه آخري وصیت چې دی هغه هم موږ ته دقه پرېږدو او موږ ته یو قسمه په قول سره مو ووایي چې مونځ او په هغه مرض الوفات کې چې حضور علیه السلام باندې انتهایي تکلیف دی، په هغه موقع باندې حضور علیه السلام د خپل عمل نه دا خبره ظاهره کړه چې ګوره خپې نشي لګولی، خپې د حضور علیه السلام نشي لګولی، خپې په ځان پسې راکاږي خو په مانځه کې حاضرېږي او جومات ته حاضري لګوي. او بیا هغه مونځ هم د چې مونځ یو داسې ورکړلی چې حضور علیه السلام ناست دی الله اکبر قدرې په زوره نشي ویلی. ابوبکر صدیق صاحب ته هغه الله اکبر خلکو ته په زوره کوي چې نبی اسلام الله اکبر وي خوا کې ورسره ودرېږي او نبی اسلام په مانځه کې شرکت کوي. کوشش کول پکار دی چې یاره مونځ په پابندۍ سره خپل دا ذهن جوړول چې یاره دا زمونږ دپاره دا په مونږ باندې فرض دی، دا نه چې ځان به خلاصوم مقرر شي کوم او چې نه به کوم، نه، دا زما فرض دی، الله تعالی په مونږ باندې مقرر کړي دي. الله جل جلاله لمونږ د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله عليه وسلم.